بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه ام جی سرفراز دورانی او تاسو ګورئ جی په یم خیبر ډیجیټل نیوز. عزتمنو دی وخت زه دلته جی په د نوخار په مقام دلته په پیر پیای کې موجود یم چې څنګه تاسو ته پته د جی د سی ان جی چې کوم د لوډ شیډینګ چې کوم د سیستم د پوره په خیبر پختونخوا کې دا دی وخت جی تاسو کته شي موږ سره ټول چې کوم د مقامی خلک دلته موږ سره موجود دي دلته او دی وی چې یاره دلته د سی ان جی چې کوم د لوډ شیډینګ او موږ د لوډ شیډینګ په وجه باندې موږ انتهایی پریشان یو. موږ تاسو د فوټیج کې بغارکشم به تاسو ته خایو چې غرکچې بالکل پلیر ولاړ دي او په دې انتظار دي چې دا سی ان جی کله به شروع کیږي. دلته یو مشر دلته موږ سره ولاړ دی او دغه د سی ان جی په لوډ شیډینګ په حواله باندې خبرې وکړو. څنګه قربان خیر دی جی. نوم دې څه دی؟ نوم مې ګل ولی خان دی جی. ګل ولی خان څه کار کوي جی؟ رکشا چالوم. نن مې پنځم ورځ د شپږم چې کور کې ولاړه ده د سنجۍ د لاسه زه بیخي ډروتی نه یم او مزدورۍ حالات هم ګډوډ دی. ښه بد راپسې هم ګران شو، سنجي هم ګرانه شوه. نو موږ خو غریب خلک یو، رشکې چلو نو چې دا پنځم شپږم ورځ ده ما خپله نه ده چلولې نو داسې به د نورو 10-12 ورځې وشو چې دا سنجي حالات ګډوډ دی. نو ټول رشکو والا چې کوم دی یو خوا بل خوا منډې ترړې ټول پسې سنجي پسې منډې وخي، کله یو پم ته کله بل پم ته، او سنجي کله ملو شي کله ملو نه شي، کله سی منډې ترړې یو خوا بل خوا. د شپې ټوله شپه هم ولا بیخي نه ملاویږي، د شپې هم ولا ټوله شپه سبا کی او سنجي نشته دی. نو دا به مونږ څه کوو؟ مونږ خو غریب خلک یو، مونږ به کم خواځو. بابا دا بابا هم جی دا اړه کې یو ډېر غټ فریاد دی جی. بابا بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چې کوم دی نن سویمه شپه چې راځو او سار دغسې ځو، راځو او دغسې ځو. نو مهرباني وکړئ که زمونږ کم مشر یا کبار یو شي که نه نو دا مهرباني وکړئ. مونږ ته خو مو بچي نار کار څه مو راته نار که نو شوکه وکړو که څه وکړو چې مونږ دې بچو ته سره وړو. نو مهرباني به دی چې دا سنجي یا کولاو کوي یا یې بیخي بند کړئ چې زمونږ تمه کتې شي. مونږ راشو پټرول وسوځو او بیا لاړ شو کور ته، راشو بیا ثابته شپه تېره کړو، سهار همدغسې ځو. نو مهرباني به زمونږ چې کم مشر یې کم دغی نو هغه ته مونږ دا خاص کوو. دا خلک وګوره دا ټول ګیر چاپېره دا ټول هم دې سنجۍ ته راغلي، که رشکې مو درته وښودې که دا نور ګاډ والا مو درته وښود نو هر یو داسې پریشانه دی چې ځان ته رزق نشي. ته په اسلام آباد کې ناست او کار ځای کې ناست نو مهرباني وکړه اډر ورکړه چې کار چلیږي نو خپل کار چلی او زمونږ کار ولاړ دی. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن سویم ورځ د لسم 12 ورځ چې سنجي بنده ده. دا غریبانان اشکو والا راشي پته سبا کې سنجین ملو نشي او دا غریبانان به څه خوري؟ هر یو شی ورپسې ګران شو، پټرول ورپسې ګران شو، سنجي ورپسې ګرانه شوه. دا مسلمانان به څه خوري؟ السلام علیکم. او کله به وایي عزتمنو دا جی د چې کوم خلک دلته مقامی خلک دی هغوی په سی ان جي په حواله باندې خبرې وکړي او د دې هغه فریاد هم جي تاسو واورېدل. هلکه که تاسو دا ګورئ دا د یو خوشحالۍ مقام نه دی، دا د جي یو ډېر خفګان مقام دی چې د دوی دا رکشې ولاړ دي او دوی دا یو څنګه چې یو مشر دا خبر وکړو چې د هغه په سی ان جي چې کوم دی نشته او بیخي مونږ رکشه نه دی چلولې. په دې وجه باندې بالکل چې کوم دی زموږ کور کې چې کوم دی بچي زموږ نار دي، اوړه نشته، چینی نشته، غوړي نشته. لهذا دی چې کوم دی وفاقي حکومت دا درخواست وکړو دا کوم سی ان جي چې کوم لوډ شیډینګ دی دا چې کوم دی تزر جي ختم شي. ډېره مهرباني جي ستاسو.